مبارک شپې او ورځې دي چې ګوره عبث او فضولیاتو کې رانه تېرې نه شي. خو دا شل لرې مو غفلت له کاره اخیستې وي، تلاوت مو پکې ډېر نه وي کړی، تراویح مو پکې نه وي کړی، الله کتاب ته نه وي ودرېدلی، د روژې د آدابو مو ډېر خیال نه وي ساتلی. نو دا اوس چې زیات زیات یا به اته شپې وي یا به نه وي، نو چې کم از کم اوس هم ځان فارغه کړو، یو موقع الله را کړې ده. الله وایي د آخر کې ما ته پرېوځه، زما په دې در کې پرېوځه او زما نه وغواړه چې درته بخښنه وکړم. رسول الله صلی الله علیه وسلم معمول دا و، څنګه چې مې تاسو ته وویل معمول یې دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې ته تللی دی نو هر کال د رمضان په آخري عشره کې اعتکاف یې کړی. یو اعتکاف سنت دی، څنګه چې د رمضان آخري عشره کې کېږي دې ته سنت اعتکاف وایي. یو اعتکاف نفل دی چې انسان مسجد ته رادننه شو او د نیت وکړو چې زه تر کومې پورې مسجد کې یم، زه په اعتکاف کې یم، په دې شپه تېرئ، ورځ تېرئ، که ګنټه تېرئ، علما وایي د ګنټې هم اعتکاف کېږي. نو دی په اعتکاف کې دی، د اعتکاف ثواب به دلته میلاویږي. او یو اعتکاف هغه واجب دی، یو کس یو زنانه یا نارینه هغه دا نظر ومني تو زما پلانکې کار وشو، زه به دومره ورځې اعتکاف کومه، 2 ورځې به کومه، 3 به کومه. اوس دا اعتکاف په ده باندې لازمي دی. دې اعتکاف کې به دی روژه هم نیسي او شپه به هم ورسره تېروي. خو دا کوم اعتکاف چې سنت اعتکاف دی د آخري عشرې، نو پیغمبر علیه السلام حدیث دی چې د دې خو ډېر زیات فضایل دي. د نفلي اعتکاف فضیلت رسول الله ذکر کوي، وایي چې څوک یوه ورځ او یوه شپه د مسجد کې تېره کړل، اعتکاف ته کېناستې د یوه ورځ یوه شپه، الله تعالی دا انسان د جهنم نه 3 خندقه لري، د جهنم نه 3 خندقه لري کی. او وایي تاسو ته به پته نه لګي چې دا خندق په څومره وي. وایي د یو خندق فاصله د ځمکې نه والې در اسمان. نو چې په نفلي اعتکاف دومره ثواب ورکوي، نو په سنت اعتکاف به څه ورکوي؟ یو حدیث کې رسول الله فرمایي چې په سنت اعتکاف چې د آخري عشرې 10 ورځې اعتکاف چې کله 20 روژې برابر شي او ماښام نه مخکې د لمر د ختو نه مخکې معتکف به خپله بستره راوړي او مسجد کې به کښېني، د الله په در کې به پرېوځي او در کمې به ناست وي تر څو پورې چې د اختر اعلان نه ده شوی. شپه ضروري ده چې کله هم اعلان وشي دی به ځي. نو دا سنت اعتکاف دې ته وایي. په دې الله څه ورکوي؟ په سنت اعتکاف الله تعالی د 2 حجو او د 2 عمرو ثواب ورکوي. حج او عمرې له چې نن سبا ځي نو اول خو پیسې د څومره لګي او بیا هلته کې هغه تکلیف هڅومره وي، او دا د لفري کې په خپل کلي کې الله درکوي. خو چې ما او تاسو کوو ځان فارغ وکړو. اعتکاف یو فایده ده، دا خو ثواب شو. وی یوه فایده یې دا ده چې دا معتکف چې کله دی په مسجد کې کېناستېدو نو په مسجد کې ناسته د ده لپاره د ګناهونو نه بندیز دی. مسجد کې ناسته د معتکف دپاره د ګناهونو نه بندیز دی. ولې چې کوم معتکف جومات ته راغی دی اغوستل خرڅول نه کوي، نو په هغې کې کمې کوتاهۍ راځي هغه ترې لاړه. معتکف چې جومات ته راغی بدنظري د ده نه کېږي. ولې مسجد کې دننه چې ځینو زنانه نه راځي، وګوره کوي کوم اعتکاف کوونکي ځان سره موبایل راوړه، هغه بیا ټچ موبایل دی ورته پکې ګوري، دی به ګناهګارېږي. نو د ده سترګې هم محفوظ شوې، د ده اعمال هم برابر شو. څومره فایدې وشوه، د ګناهونو نه بندیز دی. بل رسول الله مبارک فرمایي د یو مزد د وکړو د بل مزد په انتظار کې ناست دی، دا مزد که ورته چې څومره تېرېږي الله تعالی فرشتې ستا لپاره دعاګانې واړي او دا وقفه دا مزد چې ټایم هغه ګنټه ده او هغه 2 دي ستا په اجر او ثواب کې کېږي. نو معتکف یو مونځ وکړي بهر وځي نه، وایي زه به ماښام مازدیګر مونځ د پورې به دا د تلاوت کې مونځ به کوم، دا د ده په اجر او ثواب کې ده. الله تعالی د ده خوب عبادت دی، د ده قرآن ویل عبادت دی، ذکر اذکار کول عبادت دی. سود الله اجر او ثواب دی، سبا او ستا لپاره موقع ده. بل چې کوم معتکف اعتکاف ته مسجد کې کېناستېدو نو دا 10 ورځې به دی په جومات کې تېروي
او چې څنګه مې درته په حدیث شریف کې وویل رسول الله مبارک فرمایي چې د لیلة القدر په شان عظیمه شپه او مبارکه شپه فی لیلة مبارکه هغه په دې اخره عشره کې ده. نو چې کوم اعتکاف کوونکی مسجد ته راغی یا زنانه هغه ځان له ځای مقرر کړو او هغه پکې د شپې عبادت وکړو د لس شپې وکړو نو یو شپه پکې خامخا راغله یو شپه پکې خامخا راغله څومره د اجر او ثواب ذریعه شو زما او ستا دپاره. بله فایده چې کوم اعتکاف کوونکی مسجد ته راغی او د اعتکاف نیت وکړو په شلمه روژه راغی او دی کېناستېدو نو دا خو مونږ ویلي دي چې الله تعالی د هر بنده د شپې دعاګانې قبلوي. اعتکاف کوونکي خو به خامخا دی د شپې ویده کېږي نه د ورځې به ارام کوي دی به د شپې الله ته ژاړي د الله نه به غواړي او بیا فرمایي وایي په دنیا کې یو کس انتهایی شوم دی او ته منت کې پیسې راکړه نو هغه نه پیسې مونځی نه شي خو آخر کې چې والا په کوڅه کې پرېوځي او ورته کښېني چې کاکا ځم نه خامخا به راکې نو هغه په ډېر شومې نه یو څو غوسې موسې به وکړي پېشاب به پاس او ځه ځه او دی ورته وایي ځم نه نو هغه اخر کې مجبور شي یاره دا سړی خو ځي نه واله واخله. نو چې کوم اعتکاف کوونکی د دې راغی د الله په در کې پرېواتېدو ولې د ټولو نه خاص ځایونه دا د مساجد دي د الله کورونه دي الله ته خوښ دا مساجد دي او اعتکاف کوونکی راغی د الله په در کې کېناسته او هغوی ته خبره کوي چې الله په تا به ځان بخمه تاله به واړمه نو الله خو سخي دی الله خو به دې خامخا بخي بیا که الله به درکوي. یو حاجي صاحب حج ته تللی و نو هغه به هلته کې اواز کوي لبیک او بدبخت اواز دی کوي لبیک لبیک او ورپسې به اواز راته لا لبیک نو به اواز کوي لبیک او اواز به فرشتو کوي لا لبیک یو بل کس ورته وایي عجیبه سړی چې درته وایي چې قبول نه دی نو بس مه واړه که ده بس یې که ځکه زه تا ته ګورم او ته تاوېږې او وایي لبیک او ته تا ته اواز کېږي لا لبیک نو بس یې که مه واړه نو هغه ورته جواب کې وایي وی بل کم در دی وی تم راته وښیه چې بل در ته ورشم چې هلته م اواز وکړم او دا خو د الله کور دی او د الله در دی نو دلته کې غواړمه ما به بخي ما له به اواز راکې وی دی چې لبیک وی د دې نه پس ولې دی مطمئن و په دې خپله خبره باندې چې د غوښتو هم دا ځای دی نو زه درته وایم چې د غوښتو هم الله کور دی نو دی مطمئن وم چې زه به وایي لبیک اواز به ورته کېده لبیک لبیک دوه پېرې اواز به ورته کېده. نو معتکف چې د مسجد ته راغی او د بستره راوړه د کاروبار پرېښودو د پټۍ پرېښودو د کټۍ پرېښودو او دغه رنګې د خپل خپلوان ښځه بچي هر څه پرېښودل وایي دا لږ سره دی به صرف او صرف زه به خدای عبادت کومه دا لږ سره دی به زه الله ته په لاس نامه ولاړ یم او د الله نه به واړمه د الله نه به ژاړمه او زه به څه کومه الله ته به ژاړمه کوم به ده الله باندې به ځان بخم الله باندې به ځان بخم ګوره دا ډېر لوی بدقسمته به هغه انسان رسول الله مبارک فرمایي چې د رمضان میاشت په ده تېره شوه او د دغه کس بخښنه ونه شوه نو دا یو موقع الله راکړې ده چې موږ و تاسو پکې څوک اعتکاف ته کښېنو زنانه په کورونو کې یو ځان له سایټ ته ځای مقرر کړي هغوی هلته اعتکاف ته کښېني نارینه دا باندې د مسجد د محلې حق دی چې یو کس به دی خامخا د محلې په مسجد کې اعتکاف ته کښېني نو د ټولو به غاړه خلاصه وي. علما لیکي که څوک تیارېږي نه وایي په کرایه دی ولا کس وګوري خو خپل مسجد کې دې کښېني نو چې موږ و تاسو الحمدلله زموږ مسجد کې پنځه شپږ اته ملګري هر کال کښېني اوس نه هم چې دی نو موږ نیت وکړو ځان فارغه کړو موږ په دې رمضان کې ګورئ دا به درته ووایم که ځوانان مزدورۍ کوي مشران ګورې څه کوي نه هېڅ به هم نه وي او دا که موږ وایو موږ غم خادي کوو رسول الله مبارک فرمایي چې ته اعتکاف ته کښېناستې دي چې کومې دعاګانو له به ته تلې کومو جنازو له به ته تلې کوم د چا تپوس پوښتنې له به تلې دلته به بستره خوب کوه هغه ثواب به تا له خوري کې راځي نو الله موږ ته اسانه کړې ده اسانه کړې ده راته نو چې نیت وکړو موږ دا ټول زموږ یو محله ده یو ځای دی د روټۍ د راوړلو څه تکلیف نشته نږدې زموږ کورونه دي نو مشرانو ته وایو مشران کم از کم ځوانان خو اکثر تیار وي خو مشران ډېر کم وي چې کم مشر داسې وي
چې د هغه مثال د پټي کارونه هم نشته، مزدوري هم نه کوي، صرف بس غم خادو ته پاتې دی. خیر دی که نه دا یو کال دی، نو که په دې کال کې موږ دا واته ورځې پرېږدو هر څه، هېڅ به هم دنیا برباده نه شو، درته یاد ساتئ، هېڅ به هم ونه شي. او که موږ نه یو او موږ مړه شو که نه، هم به د دنیا چلېږي، دا کارونه به سر ته رسي، ځان له څه وکړو. ګورئ دا یاد ساتئ، ځان له څه وکړو. د الله په دې کور کې کینو، الله په در کې پرېوځو، د الله نه وغواړو، ځان پرې وبخو، د ځان لپاره، د بچو لپاره، د محلې لپاره، د ټول عالم انسانیت دپاره الله نه دعاګانې وغواړو. او د ټول نه غټه خبره ځان بخل دي مغفرت دی. رسول الله مبارک فرمایي اخري عشره دا د جهنم نه خلاصی دی، چې موږ الله ته په در کې پرېوځو، د الله نه وغواړو. نو څوک به وي چې هغه د اوس نه نیت وکړي چې زه به مازدیګر ماښام نه مخکې به زه خپله بستره راوړم او اعتکاف ته به کښېنم. لږ لاس اوچت کړي. کوم ملګری به تیار شي؟ ځان له کولدي د مبارکه میاشت ته په موږ جومات کې نه کېنو. الله دې دا شپې او ورځې بختورې وګرځوي. یو ملګری شه، نور ملګري به څوک شي ورسره؟ ما خو ورته وایي چې واته ورځې به وي، هېڅ به هم ونه شي او نه به پروا نه شي. د الله دپاره قرباني ورکړو، د ځان دپاره کول دي که نه. په جومات کې مسجد کې عبادت کول دي، دعاګانې غوښتل دي، او د دې فضایل مې هم درته بیان کړه چې ګورې اته ورځې اعتکاف څوک وکړي او یا 9 ورځې یا 10 ورځې، خو اخري عشره چې کله د اختر اعلان وشو، الله تعالی پرې د 2 حج او د 2 عمرو ثواب ورکوي. نو کوم ملګری به بل تیار شي ورسره؟ کم از کم 15 شپږ کسه خو چې یو که نه، انشاءالله سوچ پې وکړو او کور پې سلام وکړو. په اجازت منیر وخت نو خیر دی، د هغې نو اجازت هم واخلو. هغه هم درته وایي چې خیر دی دا 11 میاشتې خو کور کې وې، اوس هم ورپسې ورځه بستره واله، صحیح ده که نه؟ الله دې